تکبیر تکبیر نعرہ تکبیر دین ما بلا غټه دردناکه افسوسناکه او یو غټو قابل رشک منظر کوي چې د الله عظیم کلام قرآن عظیم الشان باطل قوتونه یوه پیره نه ده دوه نه ده درې نه ده هر پیره د قرآن عظیم الشان بې حرمتي کوي دا قرآن عظیم الشان د الله الهامي کتاب د ټول انسانیت دپاره مقنن اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی د دې قدر و قیمت د دې منزلت افسوس دا دی چې موږ ته معلوم نه دی ټولو خلکو دا وي چې پابندي ده ګرفتاري ده جیلونه دي ولې دي ځکه دي چې دا په اظهار رایې باندې پابندي ده او دنیا به هر څه وایي چې په اظهار رایې به پابندي نه وي دا په تاریخ کې لومړه برشي ده مخکې چې څومره پریم دا واقعیات راغلي هغه د انډیویژوال واقعیاتو هغه خپل په سر کړلي دا واحد واقعه ده چې د سویډن ګورنمنټ افیشلي لیټر ورکړلی چې اوسېږه قرآنو د خلکو مخکې اوسېږه د اختر پر ورځې اوسېږه زه د مسلمان غیرت ګورم زما غیرت چک کوي زما غیرت ګوري په دې کې چې زه ویرېږم چې جیل دی پابندي ده IMF په معاهده ونه کړي نو زما مسلماني څه شوه زما ورورو نن به دې ملک نن زمان قومي اسمبلی نن زمانګه مرکز نن زمانګه حکومت څنګه احتجاج کوي هغه چې څنګه تاسو ولاړې داسې طریقه مې احتجاج کوي موږ د دې حکومت نه دا مطالبه کوو بلکې مطالبه نه کوو موږ د دا ویو که د پاکستان آزاد شي لا اله الا الله په نوم آزاد شي نو تا ته په ټول دنیا کې 1 نمبر علمي ملک ته فوراً دا سفیر فوراً چې دی به 24 घंटो کې وباسه دا قرارداد ته منظور دی आवाज کوو आवाज بندېږي خبره د اسلام کوو نو پسامیږو زه تاسو ته دا یو خبره کوم سیاست په خپل ځای دی پارټیانې په خپل ځای دي د الیکشنه پورې تاوي ماوي دا به ویو خو په اسلام باندې کمپرومایز نشتی په لا اله الا الله باندې کمپرومایز نشتی من کال ورکړیو الحمدلله جماعت اسلامي والا ملګري راغلي منګه کال ورکړیو جمعیت علماء اسلام والا راغلي نون والا راغلي دې کې پاتې نشتی دا د قرآن خبره ده دا د حدیث خبره ده دا د لا اله الا الله خبره ده او لا اله الا الله موږ آزاد کړي حیثیت چې دی هغه صرف او صرف قرآن مجید ته حاصل دا د الله جل شانه کتاب هم دی او دا د الله جل شانه کلام هم دی حدیث شریف کی راضی اللہ جل نبی علیہ السلام فرمائی چې دا د الله جل شانه خبر دی تبرک بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه قرآن نه برکت حاصل کا زکه چې دا د الله جل شانه کتاب هم دی او د الله جل شانه کلام هم نن 50 اسلامي ملکونه دي نن منګه اینو چې په قرآن شریف په حرمتي کېږي هغه د سویډن حکومت په سرپرستۍ کې کېږي موږ مسلمانان صرف احتجاج کوو ځکه چې موږ سره بله لار نشتي څنګه چې نن د عظمت قرآن لپاره د قرآن د حرمت لپاره د قرآن کریم د تقدس لپاره د قرآن کریم د عفت لپاره د قرآن کریم د عصمت لپاره د قرآن کریم د عزت لپاره قرآن مجید د خلکو په زړونو کې اهمیت پیدا کولو لپاره د چکې سره عوام راوتلی دی او یو شوی دی الله دې کي او بیا دې کي او بیا دې کي چې د دې خاورې د حقوقو لپاره هم چکې سره یو شي ووایي امین زمونږ او ستاسو دا راجمع کېدل دا د هغه بدبخته هغه ګستاخ چې هغه په سویډن کې زمونږ عظیم الشان کتاب قرآن کریم بې حرمتي کړې ده د هغې توهین یې کړی دی د هغه سلسله کې
نن ورځ دا احتجاج موږ او تاسو دلته راجمع شو زه ستاسو په توسط سره خپل ملک پاکستان حکمرانانو ته ستاسو په توسط سره دا پیغام ورکوم چې فل فور دا زما مطالبه نه ده دا د ملک پاکستان او په دې چې کیسر ډاک کې راجمع شوي مسلمانانو مطالبه ده چې سویډن سفیر د فل فور ملک بدر کړی شي.